نن می درلا یو ډیره مبارکه وظیفه راوړې محترمو ویډیو بس کیپ کوئ نو دا د انس ابن مالک صاحب دعا ده او حضور علیه الصلاۃ والسلام دا دعا انس ابن مالک صاحب ته خاص یو خدیه او تحفه ورکړې وه ځکه انس ابن مالک صاحب هغه صحابي دی چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی دی د حضور علیه السلام لس کاله مسلسل خدمتګار پاتې شوی دی څوک انس ابن مالک صاحب حضور علیه السلام ته یو نږدې صحابي دی د حضور علیه السلام د خزر او د سفر ملګری دی نو حضور علیه السلام چې هغه له کومه د زړه او کم د راز وظیفه ورکوي نو هغه به د کمال نه خالي هغه به ډېره زیاته عجیبه وظیفه وي هغه به ډېره د کمال نه ډکه وظیفه وي هغه به ډېره زیاته چې کوم دی فایدهمنه وظیفه وي نو حضور علیه السلام انس ابن مالک صاحب ته ویل انس ابن مالک صاحب زه تاله یوه خدیه او تحفه در کوم یو مبارکه وظیفه درله در کوم ورته وایي چې ای انس ابن مالک صاحب دا وظیفه چې کومه زه در کوم دا به ته د دواړو سجدو په منځ کې ګورې کې یعنې موږ چې ورته جلسه وایو یعنې لومړۍ سجده یې وکړه او دویمې دپاره کښېناستې دویمې ته به لازې نه دا وظیفه به په ناسته وکړي یو پیره پکې صرف ووایه هو د زندګۍ معمولي ساز کا که ته فرض لمونځ کې که ته نفل لمونځ کې که ته سنت لمونځ کې که ته وتر کې که ته واجب ادا کې که نوافل ادا کې که مستحبات ادا کې نو دا وظیفه به نه پرېږدي چې نوم یې لمونځ دی او په هغه کې جلسه او قومه شته نو په هغه لمونځ کې دا وظیفه کوه دا د خپلې زندګۍ معمول ساز کا ته بیا خیر او برکت ته ګوره ځکه انس ابن مالک صاحب وایي چې دې وظیفه کې ګوره مال هم پروت دی حضور علیه السلام وایي چې انس ابن مالک صاحب دا وظیفه دې کوله د مال غم به درسه نه وي الله به درله کار روزګار دنیا مال او دولت درکړي که ستا د اولاد مسلې نو د اولاد د برکت دپاره هم ډېره مبارکه وظیفه ده که د رزق وي د رزق د برکت دپاره هم یو مبارکه وظیفه ده اوس په رزق کې مال راځي په رزق کې چې کوم د کور راځي په رزق کې ګاډی راځي په رزق کې الله تعالی د دنیا تمامې خوشحالیانې ایښودې دي نو محترمو حضور علیه السلام انس ابن مالک صاحب ته دا وظیفه وښودله نو چې یو کس د حضور علیه السلام لس کاله د خزر او د سفر ملګری شي په سفر کې ملګری دی او په خزر کې ملګری دی په جومات کې ملګری دی په کور کې ملګری دی داسې ملګرتیایي ده داسې خدمتګار صحابي دی حضور علیه السلام پسې به پاڼې مبارکې ګرځولې د حضور علیه السلام په خدمت کې به انس ابن مالک صاحب 24 ګنټې لاس په نامه ولاړو حضور علیه السلام د دومره ګران صحابي نو هغه چې حضور علیه السلام کومه وظیفه ورکوي هغه به د کمال نه خالي نه وي هغه به د دنیا پیدې لري ځکه به حضور علیه السلام تحفه ورکوي نو وظیفه دا ده چې کله ته هر یو قسم لمونځ کې که نفل سنت او فرض نوم یې لمونځ کې ادا کې لومړۍ سجده دې وکړه او دویمې ته راپاڅېدې دویمې نه مخکې د جلسې کې به کښېنې او یو دعا ده اللهم اغفر لي وارحمني وغافني واهدني وارزقني دا دعا ډېره مختصر ده او ډېره زر یادېږي الحمدلله زه په ګرانټۍ ویم چې دا دعا لسو کالونه زما په تجربه ده زه یې ویم الله تعالی هر قسم ضرورت زما پوره کوي هر قسم هر سره کړي دي ډېره مبارکه وظیفه ده محترمو اللهم اغفر لي وارحمني وغافني واهدني وارزقني یو پیره به د دعا وې بیا دویمې سجدې ته لاړ شه نو ډېره مبارکه وظیفه ده ډېره زیاته د پیدو نه ډکه وظیفه ده د خپلې زندګۍ معمول ساز که لس ورځې په لمونځ کې مسلسل ته ده ووایه دا به ستا په دې ژبه باندې عادت ساز شي څنګه چې تا نه اللهم ربنا نه پاتې کېږي څنګه تا نه په لمونځ کې ولا دوالین نه پاتې کېږي څنګه تا نه لمونځ کې التحیات لله نه پاتې کېږي څنګه تا نه په لمونځ کې سلام ګرځول نه پاتې کېږي چې کله تا 15 ورځې په معمول سره
دا وظیفه وویله نو بیا به ستا په جواب باندې د شي کله چې ته لومبیا سجده کې د دویمې نه مخکې به ستا په جواب باندې دا وظیفه راځي نو الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ضرورت پوره کړي د خپل قبیح ځانونه دا وظیفه لازمي وکړي خپل ملګرو سره شیر کړي چې هغوی هم پیداوالي الله هم خوشحاله او آباد ساته جزاکم الله خیرا او موږ چې کوم دی دا وظیفه په سکرین تاسو درکړې ده نو که چا نه ورځي لیکلی هم شي